نو یو د فضیلت واوري یو چې کوم خلکو د قربانۍ اراده چا چې د قربانۍ اراده ام سلمہ فرمای مسلم حدیث دی نبی علیہ السلام او فرمایل چا چې د قربانۍ اراده نو پکار دا چې اغا ویخته او نوکان وانخلی او صاحبانو دا یاد ساته دا حکم دی مستحب کچا بیام واخیسته هیڅ خبره پکې نشته تاسو یو کس باندې عیب اسه مو وایي چې شریعت اغلا نه فرض دی نه واجب دی مستحب عمل دی چې دا لس ورځې د ذل حجې اولنۍ ورځې نه وخله چې کله زناور سملی او ذبح دکه بس چې زناور د ذبح ک تر دغه ټیم پورې دینه بعد ته بیا نوکان ویختان هغه کټکول شي نو چې چا د قربانۍ اراده نو اضافي زیرنا په دا چې کوم د صاحبانو د بریتانو والو د ګيري والو د سر والو نوکان دا مپرې کوي ځکه چې مونږ استادو حجیانو سره شي حجیانو سره مشابهت راشي په دغه ورځو کې حجیانو باندې دا کټ کول من دي نو مشابهت ته وجنه الله تعالی مونږ لم سنا د حج ثواب راکا خو وګوره بیا مرتبه مزان نه مفتیان جوړ نه کړي ها کچاګیرو وغیرہ سټ کړي و چې صورتونه وایي چې پلانکای داسې او کوډینګای هیڅ خبره پدې کې نشته دین کې اسانی ده ځان نه خلکو سره م بدوي یو بدا کارو کړی دا به تاسو شروع کړی یا د پیر ورځې نه اعلان برته وشي یا د منګل ورځې نه